صلی الله رسوله الکریم اما بعد مسلمانانو نن نننۍ ویډیو زما صرف او صرف د مسافرو دپاره ده. اکو په سعودي کې دي، اکو په دوبۍ کې دي، اکو په ملیشیا کې دي، اکو په قطر کې دي، اکو په عمان کې دي، اکو په بحرین کې دي، د دنیا په هر ګوټ کې دي، اگر کو په خپل ګران پاکستان کې ولې نه دي. تاسو چې تلي مسافري کوئ د مسافرۍ ماته هم پته ده ولی زما وروڼه مسافر دي، په خپله سعودي کې دي، زما د ماماګانو بچي مسافر دي، زما خوریان، زما ورارګان، زما تره زامن، زما د ترور زامن، دا ټول مسافر دي. ماته پته لګي جی تاسو دغلته یوازې ګورئ خفګان کینئ، کله چې په تاسو خفګان راشي ستاسو سره زمونږ هم سینې درد کوي. کله چې اختر راشي نو ولې تاسو څه وایي چې صرف موږ دغه ځای کې خفګان کوو؟ آیا موږ سره ستاسو احساس نشته؟ آیا مونږ دردیږو نه په تاسو باندې چې خوشحالۍ کې تاسو ولې نه؟ نو ستاسو احساس مونږ سره شته او دا مونږ خو چې دا ګرځو که نه جي ګورئ د اسبابو درجه کې دا ګورئ د مسافرو په سر ګرځو. ښه ډېر خلک د مسافرو د وجې نشته شوی دی، ستاسو د وجې نشته شوی. الحمدلله د اسبابو په درجه کې الله رزق ورکوي خو اسباب به ولټئ. تاسو د اسبابو درجه کې تلي او د کپیلانو پکې سپورې کله ناکله برداشت کوئ، ګرمي یخني برداشت کوئ. ګوره په خپل وطن بوج نه یې تاسو د بل وطن په غیږ کې خپل ځان غورځولی د چا دپاره؟ د خپل پاکستان دپاره او د خپل خپلوانو دپاره. نو بهر کې ستاسو یو لوی مقام دی، تاسو مونږ نه ير نه یې، هر ټایم کې تاسو مونږ ته یاد یې. دغه ځای کې تاسو یو کس ځان په لالهنده کړئ خو ستاسو د وجې نه ډېر خلک د سک ساګانې یلي او د راحت ساګانې یلي. دغلته خو تاسو جي په تکلیف کې خو دلته جي ډېر ستاسو د تکلیف ډېر خلکو له سهاره ورکوي، بچو له، بیبي له، مور پلار له، وروڼو خویندو له، کلیوالو له، علاقې والو له ډېر غټ سپورټ ورکوي. نو ستاسو یو کردار دی، ډېر غټ کردار دی مسافر وروڼو. نو بهر کې زموږ شیخ صاحب مولانا صالح صاحب الله دې د هغوی په عمر او علم کې برکت واچوي، هغه یو پیره یو مسافر راوړو، د هغه په جنازه کې خبره کوله، وایي کله چې د مسافر نه الله روح عالي روح او کله چې الله جل شانو اسرائیل اسلام د حکم وکړي چې لاړ شه او په پردي وطن کې یو مسافر دی د هغه نه روح راواله او روح ترې راقبض که راچوت کتې. نو الله جل شانه فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا مسافر راغلی پردي وطن کې پروت دی، په ده باندې جړېدونکي څوک نشته، فرشتو راشئ تاسو په ده باندې وجاړئ، د ده نه زه روح قبض کومه. او هر کله چې د مسافر نه روح قبض کیږي نو وی الله جل شانه فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا ټول خپل خپلوان ولا خواله راولئ، دا ورله مخې له راولئ چې دی ایني چې بلکل ما سره خپل خپلوان شته، دی خو ډېر لرې ځای کې پروت دی جي، سمندر پار پروت دی او خپل خپلوان یې نشته او روح دې قبض کومه، دا خپل خپلوان ورله راولئ خواته. نو بهر کې په جي ستاسو یو لوی مقام دی زموږ زړونو کې، ستاسو ډېر غټ کردار دی، تاسو بهر پراته او په ځان باندې سختې تېروئ او دلته پاکستان ته پیسې رالیږئ او د اسبابو درجه کې ضرورتونه د خپلو کورو والا پوره کوئ، نو ستاسو قربانیانې ډېرې غټې دي جي. اوس یو بله خبره هسې ذهن ته مې راله، زه ګورئ د ویډیو دپاره مطالعه نه کوم داسې ښه دا مې ستاسو دپاره ګورئ داسې مطالعه مې کړې نه ده خو داسې اوایي شانتې خبرې به وکړو. یو خبر مې ذهن کې ده چې کله زموږ مسافر وروڼه هم ګورئ زما په خپل وروڼه مسافر دي، ښه خپل زه په کور کې یو قسم له مشر یم د خپل کورو او درنه کوړمم ده او ټول وروڼه سعودي والا دي، چونکې ما ته پته لګي که نه. نو بهر کې په بعضې مسافرو ته خلک وایي بهی ماله پیسې راولېږه، ماله موبایل راولېږه، زما دا ضرورت دی هغوی به م خفه شي چې بهی تاسو مونږ نه پیسې غواړئ. دلته چې کم مونږ یو مونږ هم تاسو نه ګیله کوو چې بهی ګوره ماله دا راونه لیږو، ماله موبایل راونه لیږو او ماله پیسې راونه لیږي، زما ضرورت یې پوره نه کوو. نو په دې باندې لږه شان خبره کوم مختصر. د ټول نه مخکې خو
زما ګرانو مسافر وروڼو چې هر ځای کې که نه نو زړه زموږ تاسو ته دعا کوي، هر ځای کې څومره مسلې تاسو ته دي الله دې ټولې ستاسو حل کړي او څه مسافري شي څه مسلې شي. الله مو چې څوک بیماران دي د خپلې لاړې الله ستاسو دارو کا، د چا قرضونه دي ستاسو د غیبي خزانو نه رب ستاسو مدد وکړي او ستاسو ټول قرضونه ختم شي او ټول مسافرو الله جل شانو د حلال رزق پراخه ورکړي او د حرامو نه ټول وساتي او په ډکو منګولو د خپل وطن پاکستان ته بیا الله راولي او دلته خپل حساب کتاب ځان نه برابر کړي. نو خبره مې دا کوله چې یاره جی کو تاسو نه څوک ګیله کوي که نه نو تاسو خوشحالیږئ چې وایي آیا په ما کې دومره ځای شته چې ما نه خپل خپلوان ګیله کوي، زما رونه، زما بچي، زما کور والا، زما مور او پلار. شکر دی خدایا چې دا ګیله ما نه کوي، په څه وجه کوي؟ په ما کې دومره صلاحیت شته چې زما نه دوی ګیلې کوي او الحمدلله خدای شکر دی چې زه تا دومره دې جوګه کړم، زه د خپل کور دپاره ودرولم، یو سرمایه دې وله ودرولم چې د دوی ضرورتونه رب ته زما په وجه باندې پوره کړې. ما د اسبابو په درجه کې دوی دپاره تا را غټ کړم او دوی دپاره زه حلال مال ګټم او لیږم یې ورله د خپلو بچو تربیت کوم، هغه به د دین خدمت کوي، یو اسلام مې په سینه کې دی. نو خدای ډېر شکر په دې وباسم. نو بهر کې تاسو به هم ګیله نه کوئ، صحیح ده، او ګیله د خپلو نه کېږي که نه، او مونږ چې کوم یو نو به مونږ به هم د مسافرو نه ګیله نه کوو که نه یاره. هغوی څومره سختې تېروي، که چېرې یو څیز لیټ شي یا ورسره نه وي، هغوی تلي زموږ دپاره دي. مسافر د چا دپاره تلي یار؟ مسافري چې کوي بار د چا دپاره کوي؟ زمونږ دپاره کوي که د خپلو بچو دپاره کوي، د خپل کور دپاره کوي؟ نو به یې کو چېرې لکه خوا دې خوا لیټ را لیټ شي یا څیز میلاو نه شي یا څیز ورسره نه وي، د هغه به ډېره غټه مجبوري. یو کس په جاز کې ګینې او سمندر پار ځي که نه نو جي د چا دپاره تللی دی؟ څو دي شي پار څیز باندې. نو بهر کې د یو څو خبرې ما کولې. مسافرو تاسو زمونږ په زړونو کې هر وخت کې دلته چې خوشحالي راشي که نه تاسو دغه ځای کې یې نو چې تاسو خفه یې، آیا ولې مونږ نه یو خفه؟ مونږ ته احساس نشته چې بهی زما دا رور نشته، زما دا پلار نشته، زما ګاونډي نشته، بچي داسې دي، ولې مونږ ته احساس نه کېږي یاره؟ یوازې به تاسو دغه ځای کې خفګان په زړه تېروئ، مونږ ته پته لګي د هر درد د هر غم. نو زمونږ به همیشه دا دوی چې مسافرو تاسو په هر ځای کې د دنیا په کم ګوټ کې تاسو مسافر یې، اگر په خپل پاکستان کې ولې نه الله هم ټول ضرورتونه د غیبي خزانو نه پوره کړه او چې څومره مسلې دي ستاسو که نه بس الله مخلوق ته مه محتاجه وه، براه راست چې رب دله بس درکوي او الله هم د مخلوق په در مه ودروه. زمونږ به دغه دوی صحیح دی انشاءالله. او نو بس یاره ټوټه پوټه خبرې وې داسې ما ورله ګوره مطالعه داسې نه ده کړې، بس داسې کېناستم او یو 2-3 ورځونه مې ذهن کې و چې بهی خپل وروڼه به یادوم په دې خپل پیج باندې چې بهی دا کمې ګیلې مانې لږې لږه شان راځي که نه چې دا مونږ ختمې کړو. صحیح دی انشاءالله. تاسو به زموږ نه ګیله نه کوئ، مونږ به ستاسو نه ګیله نه کوو. خو خبره ستاسو د سیډ نه یا لیټ کېږي یا زموږ د سیډه څه مسلې نو یو بل ته به انشاءالله کې خیر سینې غټې ساتو. صحیح دی انشاءالله. او بله خبره دا چې بله ورځ یو ویډیو شیر شوی و زما په نوم ډېره پیجونه ساز شوي دي که نه، نو د یوټیوب نه یې ویډیو شیر شوی و، ما ته یو کس رنګه مګو چې به ستاسو د چینل نه ما ودې زما چینل خو داسې ویډیو نه شیر شوی. زما چینل دی د مولانا اختر علي په نوم باندې، مولانا اختر علي په نوم زما یوټیوب چینل دی. د دې نه علاوه به زما ویډیو کوي هغه به بل کس آلي او بل دغه ته به اپلوډ کوي او زما په نوم باندې نور دغه نشته، صرف زما مولانا اختر علي ښه په یوټیوب باندې هم او په پیج باندې په فیسبوک باندې هم. صحیح ده. بس مسافرو الله م په ډکو منګولو خپل وطن ته راوله. صحیح ده. حوصلې به چودې ساتو که خیري چې جمدي یو برابر یو نو بس انشاءالله که خیري الله به هم ساتي ښه او الله هم خپل پاکستان ته په ډکو منګولو راوله ښه په خوشحالۍ باندې چې څومره دغه ستاسو مسلې دي په دیرو کې زه خبرېږم چې ما ته مسافر لینګونه وکړي او واتساپ کې راته ووایي دیرو کې دومره ټایم تېر کړو دومره ټایم تېر کړو نو بس الله هم دا بندې لارې کولاو کا او حکومت ته هم زموږ دا اپیل دی چې دا خلک ډېره مضبوطه سرمایه ده د پاکستان. ګوره دا ستا په خزانه بوج نه دي، دوی خپل بوج په خپله چوت کړی، حتی چې د خپلې کورنۍ بوج هم دې مسافرو په خپلو اوږو اغستی دی. ستا لمن کې ستا په غېږه کې ځان نه دی ارتولی، د بل په غېږه کې پروت دی او د خپل پاکستان دپاره خپل بدن سوي کو. نو بهر کې زموږ حکومت ته هم اپیل دی چې دوی څومره ضرورتونه دي هغې ته وګورئ، خاص کر مسافر په لومړي نمبر باندې کې. صحیح دی انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.